دوستانو پښتانه وایي چې رښتیا راځي نو دروغو کلي روان کړي. که تاسو ته د سوات د واقعې پته وي نو بالکل په دې کې یو کس ډېر زیات مشهور شوی دی چونکې هغه حقیقت کې هېڅ هم نه دی کړی. دا زمونږ د 11-22 والا یو ورور دی چې ماشاءالله د په هغه ټیم باندې بابا او دغه 2 ماشي جمدي او بیا ورسره 4 نور کسان چې کم دي هغه لاشونه راوښکي دي. دا تنقید کوي چې دوی واپس لاړو، موږ واپس نه یو تللی. موږ د امبولانس واپس راوویستو او موږ بیا تقریبا 1.5 کیلومتر بره لاړو او د جالۍ موږ د برې نه راپرېښودو. موږ ویډیو شیر شوي ده په دې فیسبوک باندې، هغې خو تحقیقات وشو په سوشل میډیا باندې. دا زموږ سره چې زموږ عصمت علي کوم دی دا د شیر راویستي دي. نو زموږ هلال هم ورور دی، زموږ هلال هم ملګری دی، خو هلال له دا پکار دی چې د عوامو ته دا کلیر کړي چې دا ما نه دي راویستي، ځکه چې په دې باندې زموږ د ډپارټمنټ یو غلط تاثرات ځي چې دا د راویستي دي. خو کوم چې د تصویر شیر کړی دی دا شاته دا ماشومه چې د ورسره دا الریډي دا د سره تقریبا د 2-3 کالو مخکینی وه. نو دغه تصویر باندې دا شیر شوي دي او دا کم کسان چې ریسکیو کړل دي دا زموږ ریسکیو 1 او دا ویډیو ورسره هم دومره شیر کړي دي یو سړی سبق هم وایي او یو سړی ته عبرت هم وایي چې په خپل ځان رحم وکړي. د لاولې ورځې نه د ریسکیو اپریشن دی او زما د سیول ډیفنس چې کوم ټیم دی د هغوی اپریشن دی جمدي او بیا ورسره 4 نور کسان چې کم دي هغه لاشونه راوښکي دي. دوی سره د دې باره کې تپوس کومه دی چې دا تاسو څنګه دا همت کړو په هغه اوس په 2015 کې راغلی د سوات او هغه د 50 کالونه کوي. صحیح ده چې څه حقیقت هغه وایي زموږ دپاره نو لکه تاسو چې کله دا حادثه راله دا سیلاب راله دا خلک یې ګیر که تاسو هغه ټیم کې د کسانو ته ورغلي وي او که نه؟ نو ټول نه لاول زه ستاسو شکریه ادا کوم. لاول خو چونکې دا حادثه داسې راغلې ښه ویډیوګانې وکړې خو چونکې په چا کې دومره همت نه و چې یاره دوی ورغلی وي او دوی راسېټه کړی وی. په دغه ورځ چونکې زما په خپله باندې چوټي وه موږ پسې زموږ د ملګري راغلی چې دغه شانتې حادثه ده. زه رالم چې زه ته راورسېدم نو دوی وایي چې دا دغلته کې 15 کسان دي غالبا 14. په دغې موقع باندې زه ورتلم نو په دې کې 6 کسان پاتې وو. د هلس چې وو نو دا د اوبو وړي وو په ښکته باندې چونکې په ښکته باندې د پول له خوا چې وه ډېره زیاته ورانه وه لکه داسې د بچ کېدو او د دې پکې څه چانسز نه وو. ما خو خپل کوشش وکړو ورکوز شوم دیو ته مې ځان ورسو نو په دې کې 3 کسان چې کوم یو بابا او یو ماشوم او یو ماشوم وه چې د مردان رستم کلي دغلته کې د هغې سره تعلق دی. د الله په مدد سره خدای پاک سیټ کړي ولې چې معجزاتي ځکه په دې ټایم کې لکه بالکل ویډیو کې تاسو ته بالکل مونږ صحیح کوي چې ډېرې زیاتې تیزې اوبه وې او تاسو په هغې کې هغه ټوپ ورخطا کړو کسانو سره ټوپ چې ولګېدو نو بیا تاسو ته څه وې هغه وایي راته. زه خو چې کله دې ته په لنډو شوم دغلته کې داسې لکه د ودرېدو څه ځای زیږېږم چې دوی ته یا ولاړ وې د اوبو دا بهاو لکه ډېر زیات سیوا او ډېر زیات تیز و. دوی ته ما صرف دا خواز وکړم دا جاله صرف ونیسئ یو اواز 2-3 مې کړ ځکه خو د سکندونو حساب به و. نو په دې کې د 4 کسانو جاله لاوله کې ونیوه او دا 2 چې دا ماشومان دوی دا جاله ونه نیوه. نو زما په خیال بیا دا بل یو کم کس چې و نو دا بیا دا جاله پرېښوده په دې ماشومانو پسې زما خیال راواپس شو. بیا پسې ما هم دا جاله څه ټایمه پورې په خپل کوشش وکړو خو چونکې اوبه زیاتې تیزې وي او دې ته زه بیا ونه رسېدم. نو پای کې بیا 3 چې و نو هغه پکې الله پاک زنده سلامت راویستل او د هغې نه په ښکته باندې بیا چې رالم نو دغه ماشوم 3 زنانه دا هم پکې شهیداني شوي وجودونه چې و نو دا یو د سیند نه راویستل. جزاک الله. ورور مې تاسو په دې اپریشن کې عصمت علي بی سره وایي که نه تاسو وایي چې ما یې تصویر ویستو هغه منظر وایي جي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو د نوښار نه رالی او زموږ د دې حوصله افزایي دپاره. مونږ چې کله زه په دفتر کې وم ما ته په 10 منټه کم په 10 بجې کنټرول روم ته اطلاع راغله کوم چې زموږ انچارج شفټ انچارج او هغه مونږ ته وویل چې په ریلیکس هوټل کې 9 کسان نښتي دي او تاسو ریسپانس وکړئ. مونږ چې تقریبا په 9:51 9:52 باندې مونږ ریسپانس کوو نو ما الریډي د عصمت علي سره رابطه وکړه چې ته مونږ ته ځان نه وباسه ځکه چې د کور او د بایپاس دا نږدې دي د یو بل سره. د مونږ راوویستو او مونږ تقریبا 10 1 2 3 یا 4 دقیقې باندې مونږ ریسپانس کړی دی دلته. نو مونږ چې ورسېدو مونږ رالو دا خلک دا تنقید کوي چې دوی واپس لاړو. مونږ واپس نه یو تللی. مونږ د امبولانس واپس راوویستو او مونږ بیا تقریبا 1.5 کیلومتر بره لاړو او دا جالۍ مونږ د برې نه راپرېښودو. مونږ بیا عصمت ته چې مونږ جالۍ دغه کړه نو یو زموږ سره چې کوم زما دا ملګری دا نور محمد و دی په هغه ټایم زما سره فرست ریسپانډر و دی او ما دې عصمت ته وویل چې مونږ تاسو سره کینو په دې جالۍ کې. هغه وایي تاسو زموږ سره مه کینئ
ځکه چې لکه دا سیلاب چې کوم راغلی ما خپل مرګ لیدلی تاسو نه دغه تاسو سره موږ دغه کوو بیا چې کله د عصمت ورکو شو او دا کسان یې بچ کړلو او بل دا چې دا 3 کسان بچ شو دای موږ له لاندې د کسانو ته حواله کړو د بیا دا هم ونه کړه د خپل د مخکې کېدو سوشل میډیا دپاره دا یې ونه کړو چې زه د خلکو سره ویډیو وکړم یا دغه وکړم خو دا د هېڅ دغه ونه کړو د کسان پرېښودو اپانوټ کسانو پسې دی لاړو بیا د موږ ته د لاندې نه کال وکړو زم کنټرول روم ته چې لاندې مې یو 3 ډېډ باډیانې نیولې دي په هغې پسې تاسو لاړ شئ موږ په هغې پسې رالو او هغه 3 ډېډ باډیان په هغه ټایم باندې دا راونیولې بیا یو دوی لاندې راونیولې خو زه صرف او صرف د عوامو ته دا وایم کم چې لکه زمونږ د ریسکیو ایمیج دی خلکو کم دغه کو نو دا الانکې داسې نه وه فرست ریسپانډر زه وم په خپله په هغه سپاټ باندې موږ چې کله ورسېدو نو هېڅوک هم نه دنیا خلک ولاړ دنیا او بدی کې جالوان مو بدی کې هر څه خو لکه یو چا همت نه دی کړی په دغه ټیم کې د ډیرو خلکو د موبایلونو نیولي که د یو جال جوړ کړی یو پکې په دې کم اوبو کې ورکو شوی دا به ریسکیو شوي نو نه دا به اول دا وکنه چې دا کله چې دا سیلاب راغلی دا تقریبا د 10-15-20 منټ کې راغلی ځکه چې موږ کم سی سی ټي وي فوټیج هلته لګېدل دي که نه په 937 باندې دوی ټریک ته تللی دي د سیند طرف ته تللی او په 951-50 باندې موږ ته کال راغلی نو 10-12 منټ کې دا سیند راغلی دی او دا د الله د طرفه په موږ یو امتحان و زموږ د خلکو دپاره چې دا کم خلک ولاړ وی یا په ټایم باندې موږ ته اطلاع شوی خو په 951 باندې موږ ته اطلاع شوې ده او په دې باندې ورته موږ اولنی ریسپانډر زه وم ما او عصمت او نور محمد او یو 3 کسان زما سره نو دا زما د سترګو مخامخ دا اپریشن وټولو بل دا چې کم 2 ټورست بالکل جزاک الله الله مو ډېر زیات عزت وکړه دا نن چې کوم اپریشن چالو دی د دې متعلق ووایي که نه چې دا څوم خلک اوس چې کم دي که نه دې کې ډوب شوي وه څو دې کې جمدي راوتي دي او څو کسان په دې اوبو کې اوس غیب دي دا او دا چې کله و ټوټل دا 16 کسانو 16 کسان کې بدی کې 3 اول ریسکیو شو هغه ژوندي ریسکیو شو بدی کې تقریبا 12 ډیډ باډیانې منتشي دي یو ډیډ باډي لاپته د نن 5مه ورځ ده چې سهار د بانګون سره مونږ راوځو او دا زم سره چې کم زم د سیول ډیفنس دی او نن زم سره خصوصي په خصوصي توګه باندې زموږ سره نن راغلی دی نظام الدین د بټخیلې نه تقریبا سره ډېر خپل سټاپ را روان دی او هغلته په جالۍ کې را روان دی زموږ سره یو ځای دا چړونه مونږ وکتل سهار مونږ په د وخت راوتي یو بیا پکې یو راوند مونږ ولګو بیا نظام الدین راغلی او زموږ میلمه دی چې د یو لرې ځینه راغی زموږ سره به دې اپریشن کې حصه واخیسته بسم الله الرحمن الرحیم له ټول نه مخکې خو موږ ستاسو شکریه ادا کوو چې راغلی موږ له دا کومه بده پیښه چې په سوات کې راغلي وه زه به دا ووایم چې دغه د قیامت ورځ وه الله دې په یو ځای کې هم نه راولي امین او موږ او تاسو له پکار ده چې په خپلو بچو په خپل ځان نظر ساتو که هغه ټوریزم دی که د سوات خلک دی که د هر ځای کې خلک دی او نور چې دا کم دغه چلیږي بس هر سړی پې خپوی دی په هغه الله یې نه موږ به عصمت علي ته د زړه د هغه کومې هغه شکریه ادا کوو ولې چې زموږ نه زیاته جان چې لکه کم دغه چې ده کړی دی لکه زه به دا ویم چې لکه د مرګ سره لوبې کړي دي چپې او هغه اوبه او هغه زهریله شکل کې هغه مړه بس څه نه شو ویلی خو د عصمت علي به شکریه ادا کوو جزاک الله جی څنګه چې تاسو واورېده عصمت علي به یې چې کله د اپریشن کولو دې ته د سیلاب ټیم کې ورکوزېدو بالکل د ملګري راته ووي چې مونږ خلکو وی چې 11-22 والا وتښتېدل لاړه خو دوی وی مونږ تښتېدلې نو مونږ کم از کم دا اوبه خو ډېرې تیز را روانې وې 1 کیلومتره پورې مخکې لاړو هلته نه مو دا جالۍ را پرېښودې کې خو لانچونه چلېدی نه شي که نه دې کې دا جالۍ چلیږي نو دا جالۍ د بره نه را پرېښوې او چې څنګه را پرېښو نو دکه شپږ کسان وو چې دوی ته را جالۍ ور مخې لکه نو کې 3 کسان جمدي روغ که نو بس دا خو الله بچ کوله او عصمت علي به یې ته الله تعالی د عزت ورکو دغه زمونږ یو حقیقت و چې تاسو له مو وښوله